أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدقت يا رب العالمين. جماعتونو هغه بحث شروع دی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته وی خپل تر ده وی زه مؤمن یم مجاهد یم او مهاجر یم هجرت مم کړی او مهاجر یم او مجاهد یم. هغه ورته په جواب کې وی د اسلام نور ور هغه ورته وی زم عامر د مسجد حرام یم او ساقی یم په خلکو باندې چې دی د زمزم وبس کوم دا کوم زم بلاشي کوم د حج مختلفې شعبې وي هغه چاته حواله وي په هغې کې د سبیلونو کار د اوبو چې دی دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته حواله و. دا به هغه کو څه تقریبا 14 لارې وي په هغه کې بیت الله شریف ته چې راتلې 14 لارې وي او په هغې ټولو باندې ډیوټي چې ده دا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه و دا اوبه برابرول هر څه داسې مختلف هر چا د خپل کارونه حواله و. د دې وجې دا اوس چې کوم شیعهګان ایران ته ځي یو څه بل سره دي په دې باندې ډېر فخر محسوسوي چې موږ په لاره باندې سبیلونه جوړوو او دونه سبیلونه هم جوړ کړو 800 هم په بلانکي حکومت جوړ کړو دونه هم په بلانکي حکومت جوړ کړو. نو الله رب العزت وی اجعلتم سقایة الحاج وی آیا دا خلوبول دا اسکول دا اوبو په حاجیانو باندې وعمارة المسجد الحرام وعمارت دا مسجد حرام تاسو چې په حاجیانو دا کمی وبس کوي او دا حرم شریف چې دی د دې د عمارت هم جوړ کړی دی او دې کې کار کوي نو کمن آمن بالله آیا دا پرشان د هغه چا دی چې ایمان یې راوړی دی په چا باندې په الله باندې او په ورځ د آخر باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد یې کړی دی په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله دا د الله په کاته کې برابر نه دی. الله ورته ته ورته ووایې ته به کېدی چې ته ډېر نیک کار کړی دی الله وی دا برابر نه دی. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته چې کوم الله رب العزت هلته لیک کړی نو هغې ته چې دی هدایت نه کوي. خبره دا ده چې هر عمارت خو هر څوک کوي او جوړول خو هر څوک کوي خو آبادول د جوماتونو دا په عبادت سره کېږي دا چې دی دا په عمارت سره نه کېږي. کعبه مبارکه او بوتان پکې پراته حرمین شریفینو حرم شریفو مسجد حرام خو په هغې کې د نایله او د نورو بوتان پراته. الله رب العزت وایي چې د دې آبادي دا په ذکر او اذکار باندې کېږي دا د خدای په حکم منلو باندې کېږي. اوس که نن سبا هم ته خوشحاله شي په دې باندې چې یو بنده راغی مال جومات جوړ کړ نو دا بنده ډومبې وتله چې ده دا جومات تاله د منافقت د وجې جوړ کړ د مسلمانانو ترمنځ د راړ دپاره جوړ کړ چې دوی خپلو کې چې دوی ونښلي په یو کلي کې یو سر کې یو جومات شته او د ځان له 2-3 کسه راغونډ کړو یو ټولګي یې جوړ کړ او په دغه کلي کې بل جومات جوړ کړ نو دا خو د ارامېتوب دپاره جوړ کړ دا خو د مسلمانانو د مقابلې دپاره په دې کې د تفرقه اچولو دپاره جوړ کړ. دې صورت کې به راشي منځ کې
الله رب العزت د مسجد ضرار متعلق وي چې دې کې لوی کاردار چې دا د مسلمانانو ترمنځ تفرقه پیدا کوي په دې کې چې دې په خپلو کې تفرقه والا چې اختلافات پکې پیدا کوي نو هر چې اختلافات پیدا کوي نو د دې وجې دا جمعات روان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هلته بیا تذکره راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی روان یم کې صحابو ته وایي او بیا خلکو ته وایي چې دا خزلې په دې کې ورغورځوئ ډېران هم په دې کې ورځوئ ډېران نو ولې دا ځمکه د جوماتو خرابه نه وه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا امت په دې دومره په شدت سره کار وکړي په دې معامله کې دومره په شدت شي چې دې ته پته ولګي چې دا کار چې دې کوم کوي دا د ډېران نه په هاخوا دی چې د مسلمانانو ترمنځ اختلاف جوړوي او تفرقه پیدا کوي نو په ښو نومونو به نه دوکه کېږي ورنه بیا به چې دې نقصان تاته میلاوي چې چېرته ګورې اسلامي حکومت چې جوړېږي نو 120,000 عیسایان به یې پکې او بیا یې اوس حساب لګوه چې اوس به یې څونه چېرته چې اخوا بیا وروړې د ظاهرشاه په حکومت کې به چې دی نو یو قسم عیسایي نو په ټول افغانستان کې تاریخ وي او بیا چې د طالبانو حکومت راځي نو 4010 چې دی دا یې سره رجسټر عیسایان بیا به دغه لوبه درته جوړېږي او هغه به په مختلفې شعبې وي یو به شعبه د صحت وي یا به شعبه چې دی د کالج او د یونیورسټۍ او د مدرسو وي او یا به شعبه چې دی هغه د دارالیتامه د یتیمانانو په نوم باندې وي او یا به هسپتالونه وي او یا به لټریچرې وي مختلفې په هغې به خلک عیسایت طرف ته رابلي لاندې وساتي داسې مختلف خلک په مختلفو نومونو باندې کار کوي چې کوم ځای کې ډایرکټ په ډایرکټ د کفر په نوم کار نه کېږي هلته څوک کفر نه چلی دومره کمعقل کام هم نه دی چې دومره پیسې دې لګوي او بیا د خپله منصوبه کمزورې کړي نه هلته بیا په ښه نوم باندې راځي هلته بیا د جومات په نوم باندې راځي هلته بیا د تفرقې پیدا کولو دپاره په ځان باندې سپوټ هم د پاسه راواچي احتیاط پکار دی په دې معامله کې دومره احتیاط دی سیدنا عمر فاروق رضی بلکې ټول خلافت کې خلافتونه چې څومره مو چې امام به په کوم ځای کې مقرر کېده نو بادشاه ورته ډوبې به ما ته ښایي عمر رضی الله تعالی عنه له یو پیری امام یې راوسته وایي جي دا ډېر ښه کاري دی کلي والا ورته وایي چې دې زموږ امام جوړ شي هغه ورته وایي ته خو هغه نه چې په مسجد ضرار کې دې پنځه مونځه کړی وایي صاحب زه هغه یم خو زه خو منافق نه یم وایي نه ما خو دا فیصله کړې ده چې زما په ټول خلافت کې به ته چې دي امام نه جوړوي هغه ورته بیا د الله په ذات قسم وخوړه چې صاحب ما ته خو پته نه وه تر څو حکم نه و راغلی ما پکې صرف پنځه مونځه کړي وو چې حکم راغی ما ته پته ولګېدله چې دا خو دي د منافقت دپاره جوړ کړی دی نو ما بیا په جومات کې مونځ نه زه هغې ته ورغلی هم بیا نه نو بیا یې عمر رضی الله تعالی عنه عذر ومنه نو دې معامله کې ډېر سختوالی دی هر کو جابودی پسې به نه ځي اجعلتم آیا تاسو ګرځولی دي سقایت الحاج خړوبول د حاجیانو اوبس کول په حاجیانو باندې و عمارت المسجد الحرام و عمارت د مسجد حرام کمن آمن بشان د هغه چا چې ایمان یې راوړي دي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وجاهدوا جهاد کړی دي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا یستوون دا برابر نه دي برابر سره نه دي عند الله پنځ د الله تعالی والله یقینا الله رب العزت لا یهدی القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالم ته الذين هاکسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي وهاجروا او هجرت یې کړی دي وجاهدوا او جهاد یې کړی دي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې نو دا سختۍ به برداشت کې دې ته به غاړه نیسي نو هله به تا ته چې دې مرتبه میلاویږي تجاوب البلاد مع المطربه احب الی من المرتبه دا خوري دا به چانکې دي کہ بزان خوري کے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے بڑا ہستی و حد میں نیست و نابود بزان کے پس آگے برازر بولے گیا شاعر ہوئی
حافظ دیوان والا وی بالکل لنبانه شعر داره وی الا یا ایها الساقی ادر کاسم و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها وی اے ساقی وی دا کاسه زما طرف ته لګ راتاو که د شرابو ده او د مینې د محبت ته وی ما په اول کې وی چې دا خو ډېره اسانه معامله ده که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها په اوله کې خو راته ډېره اسانه معامله ښکارېده خو چې اخر ته ورسېدم امتحان شو نو اوس راته پته ولګېده چې جوړ یې وکړه دا معامله ډېره ګرانه ده دا معامله ډېره ګرانه ده نو الله رب العزت وایي چې کم کس په ځای باندې ناست دی کم کس په قالین باندې سجده لګوي په جومات کې لګوي او یو کس لګیا دی په سنګر باندې سجده لګوي د دین دپاره قرباني ورکوي نو دواړه برابره نه دي الذين کسان آمنوا چې ایمان یې راوړی دي وهاجروا هجرت یې کړي وجاهدوا جهاد یې کړی دي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې باموالهم په مالونو سره او انفسهم او په ځانونو سره اعظم درجه اوچته درجه دي عند الله پنځ د الله تعالی او اولئک هم الفائزون هم دي کامیاب دي اولئک هم المفلحون وبشرهم زیر ورکوي دي ته خوشاله خبر ورکوي دي ته ربهم رب د دوی برحمتن برحمت سره منه د الله د جانبنا رحمت به وي د الله د جانبنا ورضوان او رضامندیا به وي وجنات او جنتونه دي لهم د دې لپاره فيها بدې کې نعیم نعمتونه دي مقیم دائمي د همیشه والی نعمتونه دي خالدین دی به وي او دی به اوسېږي بیا په دې جنت کې ابدا تلترتلا ان الله یقینا الله تعالی عنده د الله سره اجر عظیم لوی اجر دی دا الله سره لوی اجر دی نو دا اجر نه مراد یا چې دلته د همیشه پاتې کېدو لپاره تاکید دی چې همیشه به پاتې کې پاتې کېږي یا دلته عنده اجر عظیم چې د دین هم لوی اجر دی نو چې د دین لوی اجر دی نو هغه بیا رؤیت باری تعالی دی لیدل د الله رب العزت دی په دې سترګو باندې الله دې را نصیب بیا الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا آباءکم تاسو منیسئ خپل پلار نیکه لره مور و پلار لره و اخوانکم او خپل وروڼو لره اولیاء په دوستۍ باندې ان استحبوا الکفر که چېرته رجحوا الکفر که چېرته دي ترجیح ورکړي کفر لره علی الایمان په ایمان باندې ومن یتولهم او که چېرته چا دا کار وکړه ستاسو او که چېرته چا دوستانه وکړه د دوی سره منکم ستاسو نه فاولئک نو دا کسان هم الظالمون دي د ظالمانو نه دي اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي کافران وی چې دا مسلمانان وی چې ګوره زمونږ د چا پکې زړه چې بهی مور او پلار دي بچي دي رونه دي کلی دي دا پرېښودل ورپسې بل آیات کې دې تفصیل لا روان دی دا خو ډېر ګران کار دی بل آیات ته وګورئ لکه الله رب العزت وایي ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم که چېرته مور او پلار ستاسو بچي ستاسو رونه ستاسو ښځې ستاسو کام قبیله ستاسو مال ستاسو هغه تجارت چې تاسو په مشقت کړی دی هغه مال چې په مشقت هم ګټلی او هغه تجارت چې تاسو یریږئ د هغې د کوټه کېدو نه دا تاسو ته زیات خوښ وي د الله نه نو الله رب العزت وایي چې دا تاسو ته زیات خوښ وي مور او پلار درته زیات خوښ شو نو ته به هجرت نه کې او رونه درته زیات خوښ شو ته به هجرت نه کې یا چې دی نور دا بچی درته زیات خوښ شو نو دې به تا ته او دا داسې کافران دي که ستا رور دی که ستا پلار دی هر څه چې دا داسې دي چې ان استحبوا الکفر علی الایمان دی غوره کړی د کفر لره په ایمان باندې دی محبت ساتي د کفر سره په مقابله د ایمان کې او رجحوا الکفر علی الایمان ترجیح ورکړی د کفر لره په ایمان باندې اوس چې کفر له ترجیح په ایمان باندې ورکړو بیا تاسو دوستانو ګرځول دا مور او پلار تاسو ته خواږه شو دا بچیان درته خواږې شوې دا ښځه درته خواږه شوه نو الله رب العزت وایي احب الیکم من الله ورسوله آیا دا تاسو ته زیات خوښ دي د الله د رسول نه او د هغه جهاد نه چې د هغه په لار کې کېږي نو بیا الله وایي فتربصوا انتظار وکړئ حتی تر دې پورې یأتي الله چې راشي الله رب العزت راوړي الله رب العزت بامره خپل حکم لره حکم د الله تعالی څه شي دی چې خپل عذاب راوړي چې تاسو د الله نه زیات محبت د بچو سره ساتئ د مور او پلار سره ساتئ
د رونو سر ساتي، د ښځو سر ساتي، د مال سره ساتي، د تجارت سره ساتي. نو الله رب العزت وایي بیا انتظار د عذاب وکړي چې الله رب العزت خپل عذاب راوړي او الله رب العزت هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته. نو د هر څه نه به زیات محبت دا ستا د دین سره وي، دا د الله سره وي. په دې ځای باندې ومن یتولهم منکم یا ان استحب الكفر علی الایمان. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او زوی ناس سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او زوی ناس روټه خوړله، دواړه ناس روټه خوړله. نو دا زوی ورته وای اے پلارا وای د جنگ بدر موقع نه وه، وای زه چې دی بابا وای زه د کفر د طرفه جنګېدم او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانب نه جنګېدې، زه د اسلام علم بردار وې، زه د کفر د طرفه هم، زه د ابوجهل په ډله وم. نو ته چې کله جنگ لاس په لاس شروع شو وای ته زما د تورې لاندې رالې، وای ما توره چلوله ناڅاپه لاس په لاسه لګیام، وای اچانک مې چاله توره راچوله وای چې لاندې مې وکتې نو اته وي. وی بیا مې فاذن انا بکا وی چې ما وکتل چې هو تا خو ته نو ما پرېښودې چې دا خو زما پلار دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ها دا زه پرېښودم. نو ورته وایي والله ما رأیتک وی زما دی د الله په ذات باندې قسم وي چې ته ما نه یې لیدلې، دا توره زما نه اوچته کړې ده خو ته ما نه یې لیدلې. ولو رأیتک لما ترکتک، که چېرته مې ته لیدلې وې نو ته به ما نه وې پرېښې، ځکه چې ته هغه ټیم زما زوی نه وې، ته د کفر د طرفه ځې. نو دې ته ویلی شي ایمان. نو دکه شان په نورو موقعو باندې لکه ما تاسو ته جنګ بدر کې ویلو چې عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې صاحب دا ستا خلاف راوتي دي، په دې باندې دې توره وجنګېږي او ما له ډومبې توره راکړه چې زه خپل ورور قتل کړم، ابوبکر صاحب به خپل زوی قتل کړي. دکه شان چې چا ته څومره نږدې رشته دار وي هغه به هغه قتلوي. نو ته به ترجیح ورکړې ایمان لره په کفر باندې. او وی لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کوم ځای ستانه الله رب العزت خفه کېږي نو هلته بیا د مخلوق تابعداري دا نشته. د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله آخره زمانه شي وی په داسو باندې به داسې وخت راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به ترجیح ورکړئ اذا تبایعتم بالعینة واخذتم باذناب البقر. وی هر کله چې تاسو تجارت شروع کو، تاسو خرید او فروخت شروع کو او د دنیا مقصد وګڼله، واخذتم باذناب البقر او تاسو د څاروو لکې راټینګې کړې، ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد او تاسو په پټو په کروندې باندې په زمیندارۍ باندې رضا شوې، وترکتم الجهاد او جهاد هم پرېښودو، نو یسلط الله علیکم ذلا، الله رب العزت به په تاسو باندې ذلت راولي، لا ينزعه عنکم، دې لره به نه لرې ستاسو نه، حتی ترجعوا الی دینکم، تر څو چې تاسو نه را واپس شوي دغه جهاد طرف ته، دغه دین طرف ته، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. نو احتیاط پکار دی، کوم ځای کې چې ارنه الله خفه کېږي د مخلوق تابعداري محبت بیا نشته. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تتخذوا تاسو منیسئ آباءکم مورو پلار لرا و اخوانکم اورونو لرا اولیاء په دوست ان استحبوا الكفر، که چېرته دوی غوره کړي وي محبت یې کړي د کفر سره، ترجیح یې ورکړي کفر لره علی الایمان په ایمان باندې. ومن یتولهم، او هغه چا چې محبت وکړه د دوی سره، دوستانه یې جوړه کړه د دوی سره، منکم ستاسو نه، فاولئک هم الظالمون، نو بس دکه کسان ظالمان دي. زوی چې پلار پرېږدي نو دی به د عزت او احترام د وجې پرېږدي چې دا زما پلار دی، او پلار چې زوی پرېږدي نو د هغه مشقت زیات دي، د رحمت د وجې پرېږدي. ابوبکر صاحب ورته وایي چې ته به ما پرېښې نه وې کړی، مشقت او رحمت به مې شاته ورکړي.
قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کان آباؤکم که چېرته وي مور او پلار ستاسو و ابناؤکم او بچیان ستاسو و اخوانکم او ورونه ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم قام قبیله ستاسو عزیز ولی ستاسو و اموال او هغه مال اقترفتموها چې تاسو په مشقت سره ګټلي هغې لره نو دوه قسمه مال دی یو ته ویلی شي اقتراب والا او بل ته ویلی شي اکتساب اکتساب هغه مال چې ته کسب وکړي او بغیر د محنته یعنې ډېر محنت دې پې نه کړی او اقتراب چې ته په مشقت سره کوم مال حاصل کړي نو الله رب العزت وایي هغه مال چې تاسو په مشقت سره ګټلي و تجارتا نو هغه تجارت تخشونه چې تاسو یریږئ کسادها د نه چلیدو د هغې چې بهی مکه معظمه کې خو مې کاروبار روان دی چې زه مدینې منورې ته لاړ شم نو بیا به مې کاروبار چلیږي او که نه یا د کوټه کېدو د هغې و مساکینو ترضونها او هغه کورونه چې تاسو خوښوئ هغې لره کلي دی ولس دی دې لره همغږي خلک خوښوي او دې ځای کې عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو لرې معنا کړې ده اگر چې دې سر پته نه چې هغه پاري صاحب سر ریخ کړه ظاهرا خو نه جوړېږي هغه وایي تخشونه کسادها چې ته یریږي د لوریانو په باره کې چې بهی زه نوې علاقې ته لاړ شم نوې ملک ته زه هجرت وکړم زما لوریانې خو پیغلې دي ما به هلته څوک پیژني نو دا به په کور باندې بوډۍ شي د دې باره کې ته یریږي نو الله رب العزت بیا د دې اخره کې نتیجه ورکوي و مساکینو ترضونها او د هغه کورونو باره کې چې تاسو خوښوئ هغې لره احب الیکم که تاسو خوښوئ دې لره زیات من الله د الله تعالی نه و رسوله او د رسول د الله تعالی نه و جهاد نو د هغه جهاد نه فی سبیلي چې په لار د الله تعالی کې وي که د دې ټولو نه زیات خوښوئ څه لره دغه ګډو وډو لره نو فتربصوا بیا انتظار کوئ که چېرته د الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم او جهاد فی سبیل الله نه زیات خوښوئ دغه ګډو وډو شیزون لره نو الله څه وایي فتربصوا بیا انتظار کوئ حتی تر دې پورې یأتي الله چې راشي حکم د الله چې تر دې چې راشي راوړي الله تعالی بامره خپل حکم لره والله یقینا الله رب العزت لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته الله رب العزت